وعن أميمة بنت رقيقة قالت د أميمة صاحب دا روایت کوي كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح پیغمبر اسلام یوه پیاله غوندې وه لرګي وله تول غونه شایسي عن عیدان د لرګیو له تحت سریره کاټ لاندې هغه یخي و یبولو فیه باللیل که شپې ورته ضرورات پېښ شوه د واړه ضرورات دا بیا به ورکې پوره کولو رواه ابو داود و النسائی. دې خبرې کې هم څه مثلا شو لکه ډېر سخت سردی وي سړی به چکې ورشي وتل نه شي یا ورکره بتروم نه نوي نه بیا ورکې پوره کول شي حاجات نه قدحن ایدان اندی تیل شنده سی 4 چوبی چیش تیل سی سالو لرگی ور کی در زکو تیل سی 4 چوب لرگی تیل سی پر سئی کی دیکی هم سړی د شي حاجات پر کول شوړو کو بور بنی بیا چي کانا بیا د سمدسه کی د سری کی نه ارسي. وعن عمر رضی الله عنه قال ده حضرت سے فرمای رآنی النبي صلی الله علیه وسلم وانا ابول قائما عمر سے بیچ پیغمبر سم زوا کتل نو ز په ویلوړی حالات کی دا وړو حاجات مو پر کولو فقال مدلس يا عمر لا تبل قائما في لوري بني دا شيطما كوڑوك حاجات نيسا غنبت فما بلت قائما بعد وغنبت بما دا شيطانا كوالي. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الشيخ الإمام محي السنة رحمه الله قد صح عن حذيفة نخو بدل بل روایت کی صحیح رغلی دی قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سبات وات قوم وی پر کی پیغمبر سم دیو خال کو ډیری ترول سبات ډیری تل شکم زی کی خال خزاله مزاله غرزی فبال قائما غزی کی پیلوڑی بنی تشمت از حاجات پراکم متفق علی. قیل کان تلک لعذر شاهد سیلی صدا دی پیغمبر سم سو عذر وغدی وجنه بیان کړي څنګه زنګانو کې دار دوکانا غدي وجنه کې نستل نشو څنګه په لوړی باندې دا حاجات پورا کړلو. خو صحیح خبره ده د پیغمبر سم دا جواز د پاره کړ دی نه په لوړی چوا کړل دا جایز د سو سره کیږي نه خو بیا هم نن سبا د سیکومونو شعار ګرځیدل د سا کافر دی کنه په لوړی باندې متیازي کې ځکه په لوړی باندې متیازي کول مکروه طریقه د چوک بنه کوي او پیغمبر صلوات و سلام د زکا کړي زنه روایت کې د سره چې زوی چې شو د نجاست نه ډاکو کاغذ کې نستله به جامو خرابېدو مسله وا او بل د سي طریقې سره زوی کو پورته طرف ته دو حاجات پر کول کنه نو بیا خربنه ته شمتیا زیارت لاله زکه په لوړیو کې دلی کول نشي زکه څه خال تیر دلی زوی وو. الفصل الثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة فرمائی من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما كم سړی استدا خبرو کې چې پیغمبر سم په لوړی باندې وړو حاجت پر کول فلا تصدقوه اگر اختیاما غنه ما كان يبول الا قاعدا صرف نوستی باندې به کولو. عائشہ صاحب مطلب ده سرسوته خود په لوړی نه کولی او د کوم ورشي نو واقع پیښه شي هغه عائشہ بیبي کې د شي نشي خبره ځکه خزې د کور ملولې کنه ادا خو ورشي نه خبره پیښه شي دی معنا ده نه د حذیفه ولا خبره صحیح نه دغه ځون ته صحیح ده ځون ته صحیح. رواه احمد والترمذي والنسائي. وعن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا فرمي ان جبريل عليه السلام اتاه في اول ما اوحي اليه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته جبريل راغلو په اول ځل کې څو ته وحي وکړه نفعلمه الوضوء والصلاة او داسې ورزده کو منځ ورزده کو فلما فرغ من الوضوء څکله دی د سنه فارغ شلو اخذ غرفة من الماء بیا دی وبونه والا پر ډاکه کړلې والا فید سره وخستله فنضح بها فرجه د فرج سره شکړل د شومتیاز مختزوی سي دي بني سری کی واکړل د شیطان سدي سره به شي ټنډا کار سي د کوم زیلون وی کنه د خو بیا سوړ وی کنه هغه دی وجنه تاسو متیاز زوی سکوم د دیول رګونه به رګد شي به نو سوس کنه روزي. رواه احمد و الدارقطني. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حضرت فرمای جاءني جبريل علیہ السلام رو لمت فقال يا محمد متل سي محمد اذا توضأت سکل او داس وکي فارغ شونه فانتضح نبيدا کوم استنجول زوی مختدی بن بیا سری کی کوا. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وسمعت محمد بن مردد محمد شو مرد يعني البخاري امام البخاري رحمه الله يقول غسيل الحسن بن علي الهاشمية برجراوي حسن سيب الري منكر الحديث شد منكر الحديث تا
معنا چې د څه ضابط روي نه د دوات سره لیکل شي اخر کې توا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة صدیب فرمائی بال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سمت شو متیازو حاجت پراکو فقام عمر خلفه بکوز من ماء عمر سے برپسی ورستنه کوزار واخستل وبو لکه وداسو سره کوي. فقال پیغمبر سمت تپوسکو ما هذا یا عمر دا شدی ویلی. فقال پرمت ماء تتوزأ به او دا سوب دی کنه که وداسو سره کوي. قالو تلسم ما امرتو آری پری که موت حکم ندر شود سو کل ما بلتو سزد شکم وڑو که وداس موت ان اتوزع بیا با وداس کندسی ندا او که دسی وکندشی نی سنات واجب در بنی وگرزی زکا ضروری نکن ولو فعلتو که دشی تزامال شروع کن که دشی لکانت سننا بیا بی و طریقه وگرزی و طریقه وگرزی بیا بی نشایی کول نخانه دا طبیع. رواه ابو داود و ابن ماجه.